بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو ستاسو ډېره زیاته مهرباني شکریه چې ماله موقع راکړه چې زه ستاسو د دې نیوز چینل وسعت سره خپله خبره وکړی شم. تاسو کوششن وکړو چې د سوابی د عوامي نیشنل پارټي دویم کور د 2018 کې مونږه دا ثابته نه کړی شو. نو سر داسې کار دی چې خبره د 2018 الیکشن کېږي جي نو دا الیکشن نو سلیکشن و او چې په یو الیکشن کې د الیکشن سیسټم RTS ډاون شي او دا فیصله شوي چې یو مخصوص پارټي به اوبلایج کولی کېږي او یو پارټي به مخکې کولی کېږي. نو په دې کې د ووټر رایټ چې و د ووټ حق چې و هغه عوامو نه واخیستی شو او منپسند ریزلټس اناونس کړی شول. نو دې کې د عوامي نیشنل پارټي یا د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر هغه ګناهګاره نشي کېدی. که تاسو 2018 ستاسو دا خبره زه ومنم نو په ضمني چې کله الیکشن بیا راغلی په هغې کې هم عوامي نیشنل پارټۍ کردار مخې ته رانغی. ضمني الیکشن چې و جي ګلزمین شاه حاجي صاحب سیټ چې و نو هغه الیکشن چې ضمني د دغه شو اوس موجوده PK50 چې ورته وایي نو غلام حسن خان الیکشن ریزلټ چې راغلی دا په جیو نیوز باندې اناونس شوي و چې غلام حسن خان الیکشن ګټلی دی. عوامي نیشنل پارټۍ ورکر دوی ټولو خپل د پارټۍ سره وفا کړې وه، خپل ووټ حق یې ادا کړی و. دا بیاله خبره ده چې ماښام کاونټینګ ختم شو او ریزلټ ټیبولیشن وشو او ناشنل میډیا باندې د عوامي نیشنل پارټي کینډیډیټ الیکشن وګټه او په سهار باندې بیا بایللی و. نو چې سیسټم ستاسو خلاف شي او سیسټم دا فیصله وکړي چې یو مخصوص پارټي به اوبلایج کېږي نو د دې علاج چې دی نو هغه ورکر سره کم از کم نشته او ووټ دا د ورکر حق دی چې چاله خوښه ده ورکړي، دا د ولس حق دی. خو د ووټ سره عوامي نیشنل پارټۍ ورکرانو نه تنظیمونو نه تش یوه غلطي شوې وه په 2018 کې او هغه د عوامي نیشنل پارټي ورکرانو نه هغه نیشن وایډ ټولو پارټونه شوی چې دی د ووټ حفاظت ونه کړی شو او دا ځل به انشاءالله د ووټ حفاظت کېږي جي.